د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول خبرو مشري به افغانان پخپله کوي. ښاغلي پومپیو دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ کابل ته د خپل نااعلان شوي سفر پر وخت له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې کړي. نوموړي وویل طالبان باید پر دې خبره پوه شي چې دوی د جګړې له لارې په افغانستان کې نشي بریالي کېدای. د ښاغلي پومپیو پر وینا امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغان حکومت ترڅنګ ولاړه وي. بحث دا دی چې هممهاله دوه دریځونه به څنګه افغانستان کې د سولې او ټیکاو سبب وګرځي. لومړی دریځ د سولې خبرو ملاتړ او دوهم په افغانستان کې د امریکي ځواکونو پاتې کېدل. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غږیږو چې پر موضوع باره سره دوه قدرمن مېلمانه بحث وکړي. د چارو کتونکی عبدالستار حیات او سیاسي شنونکی محمد اسحاق اتمر. ستړي مه شئ. اتمر صاحب، د بحث تاسو څخه پیل کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په عین وخت کې دوه خبرې مطرح کړي، یو د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ او دوهم دا چې امریکا به دایماً په افغانستان کې پاتې وي یا د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې کېږي. دواړه دریځونه د مقایسې وړ دي. په مننه سره تاسو جناب حیات صاحب ته ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کیږي. تاسو پیږئ چې په سیمه کې د ټول بحرانونه د طالبانو د حکومت د سقوط نه تر اوسه پورې د امریکایانو د خوا نه مدیریت کیږي او دغه مدیریت د هغو عواملو پورې اړه لري کوم چې په نړۍ کې روان دي. زه ډېر په دې باور یم افغانان تر دې اوسه پورې افغانان استفاده شوی. زه دا خبره بل کلمات هم شته خو استفاده باید ښه مناسب کلمه وي، ځکه چې د افغانانو اجنډا په دې ټولو موضوعاتو کې اصلا مطرح کیږي نه، یا د افغانستان د خلکو منافع یا ګټې په دې ټولو تحولاتو کې په نظر کې نه نیول کیږي او دغه ټول تحولات د زبرځواکونو د اهداف او د ستراتیژیکو اهدافو په خاطر پر مخ ځي. کله چې طالبان په افغانستان کې سقوط وکړ نو د دوی یو برخه د خلکو عقیده دا و چې په سیمه کې به حالات سم شي او په سیمه کې به هغه تروریزم چې د هغه تصویر ټول نړۍ ته څرګند شوی و دغه تصویر به له منځه ځي. متاسفانه د نړیوالو په حضور کې د مخدره موادو کچه د تریاکو قاچاق 12,000 ټنو ته ورسید او داسې په ښه حکومتداري کې هم موږ ډېر فاسد کسان وروزل، یعنی د فساد یوه لویه تاریخي برخه په دغه مقطع کې ده د افغانستان دپاره او همدغسې په جګړه ییزه برخه کې تر ډېرو زیاتو هیوادونو پورې موږ دلته افغانان ملکي تلفات د ښځو د ماشومانو تلفات دا ډېر شوي دي. د بلې خوا نه که موږ وګورو جنګ زموږ نه دی، یعنی خبره دلته داسې نه ده چې افغانان په خپل منځ کې یا په مذهبي لحاظ یا په مدني لحاظ یا په سیاسي لحاظ دوی خپل منځ کې څه مشکل لري. شاید یې ولري لیکن دا مشکل دومره نه دی چې موږ اوس هغه سره مخامخ. خو اوس د په نړیواله کچه دوه غونډې که چیرې وارزوو، یوه غونډه د افغانستان په اړه په بلجیم کې ده، برکسل کې د ناټو غړو هیوادونو غونډه ده چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو پکې ګډون کړی دی او هلته به ګډون کوي. له بل چې په هغې کې به طبیعي خبره ده د افغانستان د افغان ځواکونو په تجهیز او سمبالښت او یو ډول د جګړې اړخ به بحث کېږي. بل اړخ ته تاسو ګورئ چې په جده کې بیا هم نړیواله غونډه ده خو هغه د افغانستان د سولې په تړاو ده. نو تاسو څه ډول مقایسه کوئ په عین حال کې دوه غونډې؟ خبره داسې دی چې دلته دغه دوه غونډې یو معنا لري. معنا د دې دا دی چې یو لاین باندې د امریکا متحدین او سعودي عربستان او عرب هیوادونه دي، په بل لاین کې ناټو دی. په هغه لاین کې چې عربي هیوادونه مخصوصا سعودي عربستان د دوی فکر داسې دی چې دوی غواړي چې سیمه د دې مذهبي تفکر د لارې نه دوی هغه کې هدایت کې یا په اصطلاح هژموني وکړي په دې کې.
او بل دا چې د ناټو خبره ده چې کله موږ د ناټو خبره کوو، ناټو هم همغسې دی چې ناټو دوی بیا غواړي چې په هغه نظامي برخه کې او د ټولو نورو هیوادونو لکه د اروپایي هیوادونو او د غربي هیوادونو سرمایه او پیسې او تجهیزات او مرستې دلته راجمع کیو، راټول کیو، دلته مصرف کی د خپل اهداف په خاطر. په هغه کې امریکایانو د پاره اوس یو مشکل پیدا شوی چې کله پرنټ ټرمپ سفر درلود اروپا ته، د دې د سفر هدف هم دا و چې دوی انتقاد وکړي په اروپایي هیوادونو باندې چې تاسې یا د ناټو په هیوادونو باندې چې تاسې خپل مرستې، خپل ژمنې، خپل پیسې، خپل تجهیزات په صحیح توګه نه ورکوئ. دا ټول تاسو امریکایانو ته پرېښودلي دي. د ولسمشر فشار په دې دی اوس د امریکا د ولسمشر د ترامپ چې دوی وشي کولای چې د خپل متحدینو ځینې نور پولي او د پیسو مرسته ترلاسه کړي او د افغانستان دپاره د دوی تعهد طولاني کړي. خو دا برخه بیا هم تاسو ډېرې مهمه مسلې ته په اولو خبرو کې اشاره وکړه چې په هغې به تاسو سره راګرځم چې تاسو وایي که په افغانستان کې د جګړې په اړه خبره کېږي یا په افغانستان کې د سولې په اړه خبره کېږي، د افغانانو اړتیا په نظر کې نه نیول کېږي، د افغانانو غوښتنې په نظر کې نه نیول کېږي. یو ډول دوی صرف نظر شوي دي له دې مسلې څخه. تاسو سره پرې راګرځم. حیات صاحب، په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره په جده کې غونډه روانه ده او له بل لوري تاسو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې ولیدې چې طالبانو ته خبرداری ورکړي چې د جګړې له لارې نشي کامیابېدلی، او بل خوا وایي امریکا به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره پاتې وي. څه معنی لري دا څرګندونې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته، جناب استاد محترم اتمر صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو او د دې برنامې ډېرو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. شاکر صاحب، د جدي غونډه چې کومه ده دا د اسلامي نړۍ د دیني علماو غونډه ده او دا په دې خاطر ده چې دوی په دې فیصله وکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د جنگ چې کوم دی دا شرعي جواز لري که نه لري. او دغه غونډه چې کومه ده د ناتو د هیوادونو هغه په دې خاطر ده چې دوی څنګه دې ته لاره هواره کړي چې په افغانستان کې دا جګړه ډېر اوږده شي، نوره هم اوږده شي او څومره چې دوی غواړي دومره اوږده شي. دا په دې خاطر چې کوم د دوی اهداف چې دي دوی ډېر په اسانه دوی ترلاسه کړي شي. د امریکا د وزیر خارجه دا خبره چې طالبان نشي کولی چې د جنگ د لارې په افغانستان کې کامیاب شي او مذاکراتو ته هم دوی نه حاضرېږي او طالبان ته وایي چې مذاکرات به د افغانستان د حکومت سره کوي، حالانکه چې طالبان په ډاګه غږ کوي چې زموږ د افغانستان د حکومت سره څه ستونزه نشته. زموږ مقابل کې د افغانستان حکومت نه دی. زموږ ستونزه د افغانستان حکومت او د خلکو سره نه ده، زموږ ستونزه د امریکا سره ده. زموږ په افغانستان کې د جنگ دلیل د امریکا د فوزونو موجودیت په افغانستان کې، نه د اشرف غنی او د عبدالله او یا د کرزي موجودیت په افغانستان کې. نو دا اوس چې یو خوانه د امریکا د خارجه چارو وزیر دا وایي چې تاسو د جنگ د لارې نشئ کامیابېدی، او بله دا ده چې موږ به د ډېر اوږد مهال دپاره په افغانستان کې پاتې کیږو او د افغانستان د خلکو ملاتړ به کوو. اوس دا تعریف نه ده چې د دوی اوږد مهالې پاتې کېدل یعنې څه د څه دپاره او د افغانستان خلکو ملاتړ په څه شي کې. یعنې طالبان ته وایي چې تاسو جګړه مه کوئ خو موږ دلته یو اړخ ته خبره ده، او بل دا ده چې دوی طالبان ته وایي چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې په افغانستان کې د جګړې د لارې نه بریالي کېږي. بل اړخ د امریکا په تاریخ کې هغه اوږدمهاله جګړه ده چې په افغانستان کې 18 کال ته یا 19 کال ته داخله شوه. سوال که داسې وکړو چې که چیرې طالبان په خپله جګړه کې کامیاب نه دي یا نشي کامیابېدلی، امریکا په خپل تاریخ کې چې دومره اوږده جګړه په افغانستان کې کوي کامیابه ده؟ دلته همدغه سوال دی. یعنی ما غوښتل چې دې نقطې ته راشم چې اوس د امریکا د اوږد مهاله پاتې کېدل تعریف نشو چې دا اوږد مهاله څه دپاره پاتې کېږي، د افغانستان د خلکو دپاره، د جګړې د ختمولو دپاره، که د دوی خپلې کومې موخې دي د هغې دپاره پاتې کېږي. دا یو مسله. بل دا چې دوی وایي چې موږ به د افغانستان خلکو ملاتړ کوو. ګوري د ملاتړ تعریف نه دی اوسه پورې چې د ملاتړ د څه دپاره دی. په افغانستان کې د جګړې د غځولو دپاره، د جګړې د زیاتولو دپاره، که نه په افغانستان کې د جګړې د ختمولو دپاره دې مرسته کوي. ګوري په تېره کې موږ دا ګورو چې 18 کال 19 کال 20 کال 21 کال 22 کال 23 کال 24 کال 25 کال 26 کال 27 کال 28 کال 29 کال 30 کال 31 کال 32 کال 33 کال 34 کال 35 کال 36 کال 37 کال 38 کال 39 کال 40 کال 41 کال 42 کال 43 کال 44 کال 45 کال 46 کال 47 کال 48 کال 49 کال 50 کال 51 کال 52 کال 53 کال 54 کال 55 کال 56 کال 57 کال 58 کال 59 کال 60 کال 61 کال 62 کال 63 کال 64 کال 65 کال 66 کال 67 کال 68 کال 69 کال 70 کال 71 کال 72 کال 73 کال 74 کال 75 کال 76 کال 77 کال 78 کال 79 کال 80 کال 81 کال 82 کال 83 کال 84 کال 85
هر وخت موږ د رادیو د تلویزیون نه دا اورو چې امریکا غواړي چې دومره نور نوي خلک افغانستان ته راولېږي، دومره زره نور خلک راولېږي. د څه دپاره؟ د مسلکي ټرینینګونو دپاره چې د افغانستان فوج ته او مسلح قوه ته ورکړي. دا د اروپا اتحادیې دومره نور قوتونه راولېږي، نور رالیږي. د څه دپاره؟ چې د افغانستان ځواکونو ته دوی ټرینینګونه ورکړي. دومره نورې پیسې دوی مرسته وکړه د دپاره چې په افغانستان کې د افغانستان جنګي قواوې تقویه کړي. صحیح شو؟ د دوی ټولې مرستې که هغه نظامي دي، که هغه مادي دي، که هغه تخنیکي دي، د جنګ دپاره دي. خو دوی کله هم دا ونه ویلې چې امریکا تصمیم نیولی چې دومره پیسې، دومره امکانات په افغانستان کې د سولې دپاره مصرف کړي. دا کله چا وانه اورېدل. یعنې زما عرض دا دی چې اوس امریکا ولې په دې یو اړخ کې مرسته کوي، ولې د نظامي اړخ دوی رانیولی دی؟ خو ظاهرا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشاره ښیي طالبانو هغه دریځ ته چې طالبان وایي دوی د افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې د امریکا سره مخامخ خبرې کوي. او له بلې خوا تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې ګورئ چې دوی وایي د خبرو اترو مشري به د افغانانو په لاس وي، یعنې افغانان باید خپل منځ کې خبرې وکړي. یو ډول دوګونیتوب دی. په یو خوا ته ویل کېږي چې دا جګړه د افغانانو ترمنځ نه ده، له بلې خوا امریکا دا جګړه د افغانانو ترمنځ بولي، ځکه وایي سولې خبرې به هم دوی کوي. شاکر صاحب دا خو ښکاره خبره ده چې امریکا دنیا هم په دې پوهېږي او طالبان هم دا وایي چې موږ په افغانستان کې جنګ په دې خاطر کوو چې امریکایان دلته دي. صحیح شو؟ یعنې دا معنا چې طالبان مشکل د امریکایانو سره دی، نه د افغانستان د حکومت یا دولت سره. دا یو طرف د موضوع دی. طالبان د 15-14 کلو راهیسې دا خبره کوي چې موږ په هیڅ صورت د افغانستان حکومت سره نه کینو. دا هغې سره زموږ څه ستونزه شته نه، هغه موږ خپل مقابل ګڼو. زموږ مقابل د امریکا حکومت د امریکایان دي، دا د موږ سره کینې، موږ سره د خبرې وکړي. صحیح شو؟ امریکا ته په دې خاطر چې په افغانستان کې خپل شتون او دا جګړه وغځوي، دې ته دوام ورکړي، نو یو خوا ته د افغانستان خلکو ته وسلې ورکوي، امکانات ورکوي چې جنګ وکړي، بل خوا ته طالبانو ته وایي چې موږ تاسو سره نه کینو. طالب وایي چې زه تا سره کینم، زما ستونزه تا سره ده، زه ستا دپاره افغانان وژنم، ستا د وجې نه وژنم، زه افغان سره څه مشکل نه لرم. نو که امریکا په دې مخلص یې واقعا هغه دا مشکل حلول غواړي، نو څه مشکل دی چې هغه طالب ته وایي چې راشه کینو دا مشکل حل. په وروستیو کې چې کوم ګام واخیستل شو او د امریکا متحده ایالات هم هغه د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه بولي یا د افغان حکومت په هغې باندې ستایي، هغه وروسته اوربند دی چې وشو او د هغې په اړه ویل کېږي چې دا د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ یوه لاسته راوړنه ده یا د هغې په ستراتیژي پورې اړه لري. تاسو ورباندې راګرځم. نو عفه غواړم که دا بیا داسې چې د ټرمپ په ویناو دغه په ستراتیژي په افغانستان کې یو لنډمهاله ورباندې راتلی چې معنا دا ده چې د ټرمپ که پالیسي جوړه کړي راګرځم. اتمر صاحب تاسو یو مسلې ته په سر کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې که د سولې په اړه خبرې کېږي یا دا چې د جګړې په اړه باندې خبرې کېږي، د افغانانو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. اصلا افغانان کله چې په افغانستان کې سوله کېږي یا مثلا جګړه پر مخ بیول کېږي، اصلي اړتیاوې د افغانانو څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي؟ ګورئ، افغانستان یو تقاطع دی د دې ټولو هغه هیوادونو چې دلته ګټې او منافع لري، خپل البته ستراتیژیک ګټې او منافع لري. متاسفانه د افغانستان جغرافیا هغه موقعیت ځان ته غوره کړی چې موږ د خپل د جغرافیې له موقعیت له نظره په دغه ټول مصیبتونو باندې دچار یاستو. اوس که تاسو داسې وګورئ په سیمه کې او همداسې په نړۍ کې هغه تحولات چې روان دي، مثلا روسیه بیا مخ په قوت روان دی او هغسې یو قدرت ترېنه جوړېږي چې امریکایان او غربي نړۍ د روسانو نه په ویره کې دي. د اوکراین مسله یو ډېر حتمي مسله دی چې په دې کې د امریکایانو د روسانو یو ډېر لوی اختلاف موجود دی. همدغسې په اروپا کې د میزایلونو د بلاستیکي میزایلونو ځای په ځای کېدل دا یو مشکل دی. بیا تاسو راوګرځئ چین ته چې چین په یو اقتصادي غول باندې بدل شوی او که تاسو امریکا او اروپا ته لاړ شئ بازارونو کې ټول اقتصاد د چینایانو دی، ټول بازار د چینایانو د مالونو ځینې ډک دی. یعنې تاسو هلته اوس شی نشئ کتلی چې هغه په امریکا کې جوړ شوی ډېر نادر شیان به نو ټول چینایي بازار دی په اروپا او په امریکا کې. نو امریکایان دغه ټولو شیانو سره په کتلو سره داسې فکر کوي چې سیمه د دوی دپاره ډېر
مهم دی، ځکه چې دلته کولی شي دوی د هند او د چین اقتصادي رقابت پر مخ بوځي او دې کې خپل ګټې خوندي کړي او دغه نور چې دوی په سیمه کې بل مسله هم دی او هغه ډېر مهم مسله دی، هغه اقتصادي مسایل دي. اقتصادي داسې دی چې افغانستان منابع لري او اوس داسې ویل کېږي چې دغه مقدار نه چې افغانستان مخکې سروې شوی او د هغه نه په څو چنده ډېر منابع په افغانستان کې دي. د افغانستان تیل، د افغانستان معدنونه، د افغانستان وسپنه، د افغانستان مس، د افغانستان کاڼي تیږې، دا ټول هغه نور معادن دي چې هغه د نړۍ دپاره ډېر قیمتي دي. د بل خوا نه امریکایان دغه جنګ د قاچاقو، د تریاکو او د پودرو د پیسو په وسیله پر مخ بیایي. یعنی که تاسو داسې فکر وکړئ چې امریکایان په افغانستان کې دومره پیسې مصرف کړي دي، که یې مصرف کړی وي دا د دغه ترافیک د مواد مخدر نه دوی ته لاسته ورسوي. یعنې زه ستاسو له خبرو داسې یو اخذ کولی شم چې کله بیا دغسې مسایلو د دغسې رقابتونو په نتیجه کې چې کوم په سیمه کې موجود دي او امریکا، چین او روسیې خپل منځ کې سره پالي، که چیرې په افغانستان کې د جګړې په اړه مسله مطرح کېږي بروکسل کې چې هغه کله د افغانستان د جګړې په اړه یا د افغانستان د ځواکونو د تجهیز په اړه خبرې کوي، یا که چیرې په مکه کې یا په جده کې د افغانستان د سولې په اړوند خبرې کېږي، یا مثلا په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړوند خبرې کېږي، یوازې تشریفات دي. زه همدې میز نه تاسو ته وایم د افغانستان جګړه مذهبي جګړه نه ده چې په فتواګانو باندې خلک تصمیم ونیسي. نه د اندونیزیا جګړه ما ویلی په رسنیو کې، نه د اندونیزیا جرګه او نه هم دا د سعودي عربستان جرګه به کوم نتیجه ولري. دا هسې منابع، وخت او د خلکو د فکر اخیستل دي چې خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي. زه داسې نه وایم چې زه ډېر بدبین یم، زه وایم چې زما د منطق له نظره دغه شیان صرف د وخت ضایع کېدل دي، ځکه چې موږ په یو سیاسي جنګ کې ښکېل یو. موږ مذهبي جنګ، سیول وار یا د افغانانو په منځ کې جنګ نه لرو. تاسې ولیدل چې په دې 3 ورځو کې چې دا اوربند نشو، تاسې ولیدل د هغه خوا نه هغه خلکو اوښکې تویې کړي او دې خلکو اوښکې تویې کړي. دا د هغه احساساتو نمایندګي کوي چې دغه جګړه د دوی په واک کې نه و. که دغه جګړه د هر طالب او د هر سرتیري په واک کې وای، دوی به هېڅکله جګړه نه کوه. دوی د بل چا د خوا نه جګړې ته مجبور کېږي چې دوی جګړه وکړي. هغه هم خپل ګټې لري، دا هم خپل ګټې لري. ولې تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په څرګندونو کې ولیدل چې دا اوربند چې کوم وشو دا هم د ټرمپ هغه ستراتیژي پورې تړاو لري؟ دا ډېر ښه خبره ده. زه تاسو ته اوس دا وایم، دا چې مخکې کارزی صاحب ویل چې که امریکا وغواړي تر مازدیګره پورې افغانستان کې ټاق نه کېږي، دا همغه یو ثبوت دی او دا ثبوت ټول خلکو ته باید وشي. دا ټول موږ ته باید دا ثبوت وي چې دوی وغواړي هماغه سرتیری چې دغه مخالف وژني، هغه مخالف چې دغه سرتیری وژني، دوی راځي یو بل په ښه کې نیسي. او دا یو ټرای و، یو ثبوت و امریکایانو لکه یو تجربه. یعنې یو ډول فکر کوم چې یو ډول په خپل ځان باندې عریضه وکړه. ګورئ نه، لکه تاسو ویلي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ویل چې که چېرې امریکا وغواړي په یوه ورځ کې په افغانستان کې ټاکم نه کېږي. یعنې دا په دې معنی چې په افغانستان کې جګړه د امریکا په خوښه روانه ده. یقینا زه دا خبره منم. موږ هم دا خبره وایو چې په افغانستان کې جګړه د امریکایانو د خوا نه د امریکا په خوښه روانه ده. یعنې په خلکو کې هغه احساسات نشته د جګړې. هغوی یو بل سره غاړه ورځي او بل باندې اوښکې تویوي، لیکن مجبور دي دوی چې جګړې ته دوام ورکړي. او دغه جګړې ته څوک دوام ورکړي؟ هغه څوک چې موږ ته پیسې راکړي. او اوس خبره دا ده چې دا امریکایانو دا یو تجربه وکړه د یو 3 ورځې دپاره چې ښه راځئ دا وګورئ چې که موږ وایو چې اوربند وکړي، دا اوربند به څنګه وي؟ په دې اوربند کې تاسو ولیدل یو تعداد کسان مخالف وو، په دې کې بیرغونه جوړ کړو، مظاهرې ویستلې. خیر نو تاسې چې بیرغونه وباسئ، مظاهرې کوئ، خیر نو چېرته
مننه اوس د جنګ ملاتړ نه کوي. حل لارو لپاره به تاسو سره بیا هم راوګرځم، د بحث په نتیجه به بیا راوګرځو. حیات صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې چې ویلي دي کوم وروستی اوربند چې رامنځته شو، دا هم د ولسمشر ټرمپ دغه ستراتیژي نتیجه وه چې د افغانستان او سویلي اسیا هیوادونو لپاره اعلان کړی ده. اتمر صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې دا د هغې خبرې ثبوت دی چې پوخنی ولسمشر کرزي ویلي وو چې که چیرې امریکا وغواړي په افغانستان کې جګړه ونه شي، په یوه ورځ جګړه درېږي. موافق یې؟ شاکر صاحب، دا یوازې یو متل نه دی، یو نه مقوله ده. موږ تاسو د طالبانو د حکومت په دوران کې د خبر ولیدله. طالبانو حکومت په افغانستان کې امریکایانو جوړ کړو، ټول افغانستان یې پرې ونیو. دې ته زمینه برابره کړه چې په افغانستان کې باید د امریکایانو حکومت جوړ شي. مجاهدین په طالبانو وشړل، طالبان دلته ځای په ځای کړل. چې کله یو غوښتل چې طالبان نه یو د امریکا پلوی حکومت دي، طالبان په 2 هفتو کې ټول ختم کړ. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی، فقط هغه B-52 تیاری او سودان راولي کړي، بدلته ولا طالبان په یو هفته کې دنه ټول د افغانستان وېستل. یو طالب په افغانستان کې پاتې نه شو، خپل حکومت جوړ کړ. دا څنګه منلی شم چې ټول افغانستان طالبان نیولې دي، د امریکا صرف 2 تیاری هغه ټول د افغانستان وباسي. لیکن د امریکا او دغه د پلویانو د ملګرو فرض کړه د ناتو هم پیمانو 2 لکه عسکر راوستل او څومره زره نورې مثلا ټانکونه او دا شیان راوړل، او د 15 طالبانو په مقابل کې دوی وجنګېدل، او طالبان تعداد 2 لکه په ټول افغانستان کې ونیو. افغانستان چې په طالبانو ونیو، بیا چې اوس نو زمونږ مشن خلاص شو، اوس به موږ دلته څه کار نه دی پاتې. نه دا معنی چې دومره طالبان افغانستان ته راوستل او ځای په ځای کړل چې اوس امریکا نه یو هغې خپله جګړه مخکې بولی شي. دا باندې څوک نه پوهېږي، دا واضح خبره ده شاکر صاحب. یو مسله. بله مسله، دغه د اسلامي ملکونو ناس ما تاسو مخکې و چې دا یعنی دوی په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې نه کوي. دوی په دې خبره کې چې په افغانستان کې طالبانو دا جګړه دا روا ده که ناروا، دا شرعي جواز لري که نه لري، شرعي صبغه لري که نه لري. درست؟ دا یعنې څه معنی؟ اوس دا مهمه ده. خو دا په هغه صورت کې چې دا د خدای او د قرآن د وینا مطابقي. د خدای وینا څه شی دی؟ الله فرمایي چې کله تاسو ګورئ چې 2 ډلې د مسلمانانو خپلو کې جنګېږي، تاسو وساطت وکړئ، د دې منځ کې صلح وکړئ. که بیا تاسو ګورئ چې مثلا د دې ډلو نه یوه بغاوت کوي، د صلح نه تجاوز کوي، تاسو د دې باغي ډلې په مقابل کې وجنګېږئ. ګوره امر دا دی، بیا دغه مقابل کې وجنګېږئ، تر هغې پر وجنګېږئ چې هغوی حق ته غاړه کېږي. او چې کله حق ته غاړه کېښودل، بیا د دوی په منځ کې تاسو صلح وکړئ، په انصاف یې وکړئ. د دوی دا ناسته مهمه ده، خو په هغه صورت کې چې دوی دا فیصله وکړي چې د دې طالبانو دا جګړه څه شی ده، دا ناروا ده. او بیا په دې موضوع باندې خو موږ په راتلونکو پروګرامونو کې په ځانګړې توګه زموږ په ژور لید کې په دې موضوع باندې په مفصل توګه بحث کېږي چې په جده کې په کوم مسایلو باندې بحث شوی دی، د هغې جزئیات څه دي. انشاءالله زموږ لیدونکي به هغه وګوري په راتلونکي خپرونه کې. خو یو تناقض چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په څرګندونو کې پرون و، هغه دا و چې ویلو د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په تړاو سره همغږي شوي دي. قسم د اشاره چین او ازبکستان ته و. فکر کوئ چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو همغږي رامنځته شوې ده؟ که موږ د روسیې وروستني رول ته وګورو چې له طالبانو سره د هغوی په اړیکو باندې خبرې وشوې، نیوکې وشوې چې طالبانو سره اړیکې لري، هغوی سره اړیکې پالي، یا د ایران په اړه هم دغسې څرګندونې وشوې، فکر کوئ چې دلته دغسې همغږي رامنځته شوې ده چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو رامنځته شي؟ دلته مجبوریتونه دي شاکر صاحب. اتمر صاحب څو اشارې د خبرې ته وکړې. اوس همدغه چې ټول خلک دا مني چې طالبان د امریکایانو راوستي خلک دي، امریکایان ته ویلي ورپسې داعش راوست، او دوی غواړي چې د طالبانو په ذریعه د داعشیانو په ذریعه په افغانستان کې دا جګړه اوږده کړي. او د دې جګړې د موجودیت د وجې نه دی امریکا دا دلیل ولري چې چون دلته جنګ دی، جګړه د زه مجبور یم چلته. یعنې دا یو د بل دپاره دی، یو د بل لپاره بهانه نیسي. بهانه ده. امریکا موجودیت د طالب دپاره بهانه ده، د طالب موجوده د امریکا د لپاره بهانه ده، او د دې دواړو بهانو ته په اصطلاح جواز ورکول او د داعش او اعتبار ورکول روسیه او چین لپاره هغه د لپاره جواز ورکول د امریکا په لاس کې ده. کنه د هغه په لاس کې ده. اوس امریکا څه غواړي په افغانستان کې؟ یو طرف ته جناب اتمر صاحب اشاره وکړه چې دلته ډېر زیات مثلا غني سرمایې دي د ځمکې لاندې، او امریکا غواړي چې دا ویسي. دا جنګ اقتصادي جنگ دی، د سرمایي جنگ دی. امریکا نه غواړي روس چې افغانستان ته راغلو، شورویان چې راغلو، هم د هغوی راتګ یوازې دا نه و چې هغوی د دې نه پل جوړاو، هغوی هندوستان ته تلو، مثلا د ګرم اوبو ته ځان رسو، یوازې دا خبره نه وه. هغوی په دې پوهېدل چې موږ د روس د شوروي سرحد نه افغانستان ته ور وړو، هلته چې موږ څومره جنګ کوو او هر ځای پورې ځو،
په افغانستان کې دومره سرمایه شته، دومره منابع شته چې موږ هغه مصرفوو، د هغې 10 چنده نور هم موږ به ولرو. دا جنګ زموږ دپاره تاوان نه دی. یعنې هغوی د افغانستان د هغه د شته سرمایو په اعتبار او د معدنو په اعتبار په دغه اعتبار باندې هغې دا جنګ مخکې بوي. مننه حیات صاحب. باز په جنبندي کې کومه خبره تاسو نه پاتې باز په نتیجه کې به راته ووایې اتمر صاحب اوس څه کول پکار دي؟ باز که راټول کړو اوس خو د ګټو جنګ دی او بالاخره تاسو اول سر کې هم وویلې چې که چیرې د سولې خبره کېږي د جګړې خبره کېږي د افغانانو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي، څه باید وشي؟ موږ صرف باید دا خبره په دغه نړیوالو دوستانو باندې ومنو. تاسو په موږ راوستی هر شی، لیکن حد اقل دا زموږ ملي ګټې زموږ منافع باید وساتل شي. موږ اوس د دې تورې جګړې قربانیان یو، لیکن موږ هم ځان ته ګټې او منافع لرو. دغه ګټې او منافع زموږ باید خوندي وي. موږ که تاسو سره همکاري کوو دا په دې معنا نه دی چې موږ ټول افغانان دې ته قرباني ورکړو. موږ یو دو طرفه معامله باید ولرو په دې برخه کې، او په دې دو طرفه معامله کې موږ ګورې دغه امنیتي تړون موږ داسې فکر کوو چې دا دو طرفه یو معامله ده، زموږ ګټې به هم خوندي کېږي، خو هغه خوندي نه شوې. لیکن موږ دا شی غواړو چې موږ دغسې یو تړون یا دغسې یو تعهد خپل دوستانو سره ولرو چې د افغانانو ګټې هم پکې خوندي شي. زموږ ګټې، زموږ ونډه، زموږ برخه معلومي. مننه اتمر صاحب. او حیات صاحب ستاسو خبره مې ستاسو پیشنهاد هم په نتیجه کې چې څه کول پکار دي؟ شاکر صاحب د خپلې ګټې به څوک تعریفوي؟ د افغانانو ګټې به څوک تعریفوي؟ او د هغې نه به دفاع څوک کوي؟ امریکا، پاکستان، بل مملکت؟ ولې بل څوک په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي؟ او ولې بل څوک د افغانستان د خلکو ګټې تعریف کړي؟ ولې؟ دا د افغانستان د خپل خلکو کار دی. شاکر صاحب محترم، افغانستان باید پخپله یو مضبوط ټینګ پایدار ځواکمن. خو ویل چې اوس باید زموږ د نړیوالو دوستانو ته هم دا قناعت باید ورکړل شي. څوک به ورکړي دا قناعت؟ نو دا وظیفه اوس د چا دی؟ د ولس ده که د حکومت د چا ته قناعت ورکړي؟ ګورې اوس زه درته داسې وایم، اوس ډېر ښه فرصت دی ولس سره دی، ډېر ښه فرصت دی. اوس بیا انتخابات دي، دغه ولس باید ډېر عاقلانه او هوښیارانه فکر وکړي او دا به پارلمان ته د دې ولس واقعي او رښتینی استازي راولیږي چې دوی په ټولو مواردو کې د دې ولس رښتینی استازیتوب وکړي او دوی رښتیا په خپلو فیصلو په خپلو کارونو کې د ملت ګټې په نظر کې ونیسي. دغه ولس باید رښتیا یو رښتینی ولسمشر دغه ته راولیږي، د خپل نمایندګي راولیږي چې هغه په رښتیا د دې ولس رښتینی ولسمشر او دې ولس په ډېر هوښیارتیا او په معقولیت رالیږلی چې هغه د دې ولس رښتینی نمایندګي او د دې ولس استازیتوب وکړي، دا د افغانستان ګټې تعریف کړي، د افغانستان ګټو ته ژمني، دغه نه دفاع وکړي او په خلکو یې ډېره مننه. کور مدان چې راله په موضوع مره سر بحث وکړه. ګرانو لیدونکو تاسو ډېره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.